السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم کامران خټک زم بغبسیار. ګرانو کتونکو، مونږ په استانه عالیه قادریه مانکی شریف د هغه استانه هغه مقام باندې ولاړ یو، کوم چې زه همیشه د پاره وایم د قیام پاکستان باندې دلته نه منظوري شوی او دستخط شوی او نن استانه عالیه قادریه مانکی شریف ملک کې د امن و امان مخدوش صورتحال، بے انصافی، لا قانونیت او غیر اسلامی چې کوم نظام دی د دې خلاف چې کومه معاهده شوې وه قاضي اعظم محمد علي جناح سره د پیر اف مانکی شریف، نو د هغې تجدید او همدغې په رڼا کې د پاکستان کې د نفاذ شریعت کانفرنس د نفاذ شریعت دپاره د تحریک چلولو باقاعده اعلان وشو. دلته کې د پاکستان بر سند او بلوچستان، لاهور، پنجاب، خیبر پختونخوا د 500 نه زیات کم و بیش د آستانو چې کم مشران دي د هغې چشم و چراغ و هغه دلته راغلي او هغوی دلته خطاب وکړو او د دې اعلان د نفاذ شریعت چې کومه معاهده شوې وه د هغې تذکیر یې وکړو او د هغې باندې د هغې مطالبه یې وکړه چې دا د عملا نافظه شي. ما سره زما سینیر صحافیان ملګري موجود دي او دی به هم په دې باندې خبره کوي. کامران خټک صاحب، څه وشو په نفاذ شریعت کانفرنس؟ تفهیم بھائی، نن چې موږ موجود یو دا ډېر تاریخي لمحه ده او تاریخي کورنۍ ده. 24 نومبر 1945 کې قاضي اعظم دلته راغلی او تشریف راوړی. پاکستان خلک نن طالب علم وایي چې پاکستان جوړ شوی 47 کې، نه 47 نه مخکې دې ته جوړ شوی یو فریم ورک دې ته شوی و چې دې فریم کې به دا موږ بندو دا پاکستان نقشه. نو 24 نومبر 2045 کې راغلی. بالکل تفهیم بھائی څنګه دا نقشه دلته جوړ شوی. نو آی وخت چې مخکې پاکستان کې کم حصه وه NWP صوبه سرحد هغې شاملېدو نو معامله وه. نو چې قاضي اعظم دلته راتلو نو هغه چاپرېخوم نه دلته کانګرس حکومت و هغه بیا پاکستان بیلی یو انډیا نه. نو آی یو ډېر یو لو دغه و دلته راتلو نو دلته هغه ته ګران و راغلی و احتجاج هم دلته خلکو کړی و. بیا یې نه بعد چې بیا راتلو نو بیا ورته خلکو وایي چې د پیر اف مانکی شریف امیر السنات د حمایت حاصل کا دینی کورنۍ ده او لکونو تعداد کې سره مریدان دي دی حمایت حاصل کو. بیا دی ورته پاکستان جوړیږي نو موږ نه ګورنري غواړو نه وزارت غواړو. موږ سره اصل خبر وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دې کلمې لاندې د پاکستان کې و نفاذ شریعت نفاذ وکړه. آی معاهده کړې وه 80 کاله په دې کې تیر شو. اوس پرې حکمرانانو په دې باندې عمل درآمد ونکړو. د هغې یو تجدید خبره وشوه او فوري مطالبه یې وکړه چې په دې مزید وخت نه ضایع کوي او قوم غواړي چې ټول نظامونه ناکامه شو. اوس قوم ضرورت دا دی چې نفاذ شریعت زر ته زر په پاکستان کې دا رایج شي. او مخکې څنګه 500 علما عظام او شاه هغې دستخط کړی، اوس هماغه شان دی د هغې کشران دي څه پکې هغه وخت والا ژوندي وو. هغې اوس دلته بیا کېناستو 1500 علما کرام او ځای مرشم هغې کېناستو. هغې دا مطالبه بیا دوهراو کړه چې فوري طور پاکستان کې ټول مسایل امن و امان شو، خارجه پالیس شو، نور معاشرتي بګال دی دې ټول حل چې دی نو نفاذ شریعت په نفاذ باندې دی. فوري مطالبه یې وکړه او دا وایي چې صرف دا مانکی شریف نه دی آغاز شو او ځای په ځای به دا کانفرنسونه کېږي او دومره پورې موږ په ارام نه کېنو څو پورې نفاذ شریعت کم قاضي اعظم سره معاهده شوي او نفاذ شریعت په پاکستان کې رایج شوي نه وي. ګرانو کتونکو، بخبسیار صاحب نه به تپوس کوو چې ډېره مننه تفهیم صاحب. دی په دې د دې اهم خبره چې کومه وه چې د کوم نفاذ شریعت کانفرنس کوم اهمه خبره وه هغه دا هم وه چې کوم وفاق المدارس سره د اهل سنت الجماعت رجسټرډ مدارس دي نو په حکومتي سطح باندې یا په سرکاري سطح باندې لګیا دي هغه د تنګولو کوشش کوي د رجسټریشن په نوم باندې یا داسې نور حربي استعمالي او هغه د مدرسو یا د خانقاګانو یا د علما مشایخ چې کوم هغوی له تکلیفونه یا دغه وررسئ د هغې پوره غندنې وکړه. دویمه خبره یې دا وکړه په دې کې یو ډېره اهمه او جوړه خبره دا ده په دې کانفرنس کې دا یو اعلامیې مطابق دا وشوه چې
څونه بیلونه په سینټ کې یا په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلی کې غیر اسلامي غیر شرعي پاس شوي دي هغه د حکومت واپس واخلي هغه که د دې حکومت دي که هغه د بل حکومت دي او که هغه د تیرو حکومتونو دي هغه دې واپس واخلي او دو ټوک خبره د دی دا وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او پاکستان کا دستور محمد رسول الله دا یو ډیره اهمه او مهمه خبره وه اوس ګورو دا تحریک خو شروع شو او همدغه لکه کوم چې پخوا 1500 علماء مشایخ ناستو قاضي اعظم رحمت الله علیه سره هغوی په کال 1945 کې دا یو معاهده کړې وه چې هغوی دا یو معاهده لیک شوې وه چې موږ به په ملک اسلامی نظام رایج کوو شریعت محمدی مطابق به دا ملک چلی اوس ګورو دا چې تر کوم حده پورې دویمه خبره او چې دې دپاره یو کمیټي هم جوړه شوه چې هغه څو رکنه کمیټي ده د هغې د نومونو اعلان به بعد کې کېږي او هغه کمیټي به په مختلفو ضلعو کې په مختلفو صوبو کې د دغه خپل شریعت نفاذ دپاره به اقدامونه پورته کوي. ګرانو کتونکو دې سره سره زه به شیر کوم چې په ټول ملک کې بې انصافۍ لاقانونیت بدامنۍ او استانې خاص کر مذهبي چې کوم مسایل دي او مذهب نشانه کول استانو مختلف ځایونو کې چې استانو خلاف سازشونه کیږي دغه حوالې سره لایحه عمل توی شوه او دا به په دې باندې به باقاعده په ټول ملک کې خبره کیږي هغه به حکومتي سطح باندې هغه به په مختلف چې باثره کومې حلقې دي په هغې به هم کېږي او مختلفو ضلعو کې دی اعلان وکړو چې مونږ به نفاذ شریعت کانفرنس هغه انعقاد کوو همدغه مسایل دا به زیر غور راځي او په دې باندې به غور هم کېږي او دې حوالې سره به رایام همواره خپل چې کوم موردین او محبین او معتقدین دي نو هغوی ته به خپل پیغام رسو. یو په دې کې خبره یو دا مو شوه پیرزاد نبي امین صاحب یو معامله دا مو چته کړه چې څو ورځې مخکې دی په کومو ځمکو باندې دی کوم قبضه شوي وه یو لاینډر مسله جوړ شوي وه ضلعي انتظام یا پولیس انتظام یو خپل یو خو سخته اډر جوړ کړی و په هغې باندې دی دغه یو مسله جوړه کړې وه په هغې کې دی کوم مریدان دي په هغې کې مې یو اشتعال پیدا شوی او په هغې باندې مې هغه کلاو ذکر وکړو چې دا کم پاکستان محسنان دي هغوی بېزاره کولو نه او دی دغه یو هتکنډه ده یو سازش روان دی او آرمي چیف ته یې مو وویل وزیر اعظم ته یې صدر مملکت ته یې مو وویل چې دی یو نوټس والی چې موږ پوره من خلک یو او که موږ هم داسې دغه اوچت کو بامسله شو مونږه نو بیا به صورتحال کم بله ځي نو ذمهدارو ته پکار چې پیر صاحب کم اعلامیې کې کم خبره وکړه خپل ځمکې معاملې په هغې باندې څنګه انتظام یو غیر قانوني اپریشن وکړو د هغې سدباب پکار دی دا شرکا په دې باندې متفق. بالکل ګرانو کتونکو د مانکي په حدودو کې دلته څه وخت مخکې چې د یو څو ګزه ځمکې حاصلولو دپاره استانې باندې گزار کول او د استانې خلاف یو دومره لوی سازش کول او د هغې باندې هغې بدنامولو هغه چې کوم کوشش شوی دی نو دغې باندې د دغې نه صرف مذمت شو خبره شو بلکې دې حوالې سره اعلان وشو چې په دې باندې به چې کوم ځای کې مستانې خلاف څه داسې کوشش کیږي نو متفقه طور به ټول پاکستان نه د هغې باره کې اواز اوچتو اجازت غواړو د الله په